بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. سورہ عمران 128 نمبر آیت میں سرور نصیب آیا مخی دعایا تو کے واقعہ بدر ذکر کرو مستلطہ واقعہ دو مخی واقعہ دو احد ذکر شو اس واقعہ دو بدر ذکر کر. بدر دا په اسلام کې پہلنۍ غزوه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پکې تشریف فرماو او دا د هجرت په 2م کال باندې شوې ده. امام قرطبي رحمه الله فرمایي د هجرت نه 13 میاشتې بعد دا غزوه پیش راغله. په دې غزوه کې 314 صحابه کرام او بدر دا وې دې ځای کې یو کوهی و د دې کوهي نوم بدر و. نو د وجې د کوهي نه دا ځای په دې بدر سره مشهور شو. او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا اوبه د یو سړي وي یعنې دا کوهي د یو سړي و چې دا سړي نوم بدر و. نو د وجې د هغه سړي نه دا ځای دا په نوم مسما شو بدر به ورته وي. او یو درېم قول امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی چې د دې کوهي اوبه داسې صفا وې لکه د 14مې سپوږمۍ. نو چې څنګه هغې ته بدر وایي سپوږمۍ ته بدر وایي نو دې د وجې د صفایي د اوبو نه دې ته بدر وایي. صحابه کرام 314 او دې سره 8 تورې وې او 2 اسونه ورسره او 20 اوښان ورسره. نو په 8 تورو باندې د کفر او د اسلام پہلنے جنگ شوی. مقابل کے کافر تقریباً 1000 کسان. علماء سے کم ذکر کئی زرونه سے کم نو تقریباً 1000 شو. نو د مسلمانانو په 3 چنده کسان یعنی یو مسلمان ته 3 کافران رسید. مسلمانان چونکه د جنگ په نیت هم نه وتلي. تفصیلی واقعه به د بدر انشاءالله په سوره انفال کې راځي. نو د جنگ په نیت هم نه وتلي او اچانک جنگ راغی او داسې خلقو سره راغی چې هغه مکمل په اسلحو سنبال ځکه هغوی د جنگ په نیت راغله.
دی سره د خوراک څه نه وه، هغوی به یو یو اوښ ځان ته د خوراک دپاره حلاله و، هغه یې خوړل. دوی سره د اوبو قلت و، هغوی د اوبو طرف نیولی. دوی په داسې ځای کې و چې شګه وه، سړی پرې ښویېدو، هغوی په مضبوط ځای و. محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې دعاګانې شروع کړې. رب دا یو جماعت دی مختصر، بس کدا لاړو نو بیا خو اسلام ختم. الله تعالی دې اتو تورو ته په زرو تورو باندې فتح ورکړه، او دغه 314 کسانو ته په هغه تقریبا 1000 کسانو فتح ورکړه. نو هغه مختصر انداز کې دلته ذکر کړي. ولقد نصركم الله، او یقینا امداد کړو تاسو سره الله تعالی په بدر، په بدر کې. وانتم اذلة، او تاسو کمزوري وئ. اذلة ذلیل معنا ټیک نه ده، ځکه صحابه کرام عزتمندو. نو دلته معنا د لږ کوئ، اذلة لږو، یا اذلة کمزوري وئ په اعتبار د عدد او اسلحې سره. ستاسو تعداد هم لږو او اسلحه هم تاسو سره لږه وه. بقلة العدد والصلاح، د وجه د قلت د شمیر ستاسو نه او د اسلحې ستاسو نه. فاتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر ګزار شئ. نو ګورئ تاسو لږ وئ، اسلحه کمه وه، نو الله فتح درکړه، الله کامیابی درکړه. او دغه ته توکل علی الله وایي. مخکې ذکر شو علی الله فلیتوکل المؤمن. نو دې کې اوس که یو سړی په کور ناست وی چې زما بس موږ نه ځو جهاد ته، نو هم نه کېږي. نو ګوره سبب هغه استعمال شو، اکم شي د وجه او د الله امداد هم راغی، نو د دواړو د وجه نه الله فتح نصیب کړه. نو ترک د اسبابو به هم نه کې، سبب به استعماله، خو په سبب به اعتماد هم نه کې چې بس دې شي د وجه زه کامیاب شوم. نه، الله به دې شي کې کامیابی ذریعہ او سبب ماته جوړ کړ. مثلا یو سړی دی او بیمار دی او دی وایي زه ډاکټر ته نه ځم، بس الله به مې ټیک کوي. الله دې ټیک کوي، خو سبب خو استعمال کا، دوایي وکړه، الله به دوایي کې شفا درکړي. نو صحابه کرام اته تورو سره چې د اته تورې سبب د جنګ شوې، الله فتح ورکړه. اذ تقول للمؤمنین، کله چې ویلې تا مؤمنانو ته، الی یکفیکم ان یمدکم، آیا کافی نه دی ستاسو دپاره، اندا یمدکم چې امداد وکړي تاسو سره، ربکم رب ستاسو، بثلاثة آلاف په 3000 من الملائکة د فرشتو نه، منزلین چې راکوزې کړی شوي به 3000 فرشتې. د بدر میدان ولګېده، نو یو طرف ته دا کسان دي کافران، بل طرف ته مسلمانان دي. مخکې به راشي الله تعالی مسلمانانو ته کافران لږ ښکاره کړي او کافرانو ته مسلمانان ډېر ښکاره کړي، نو هغوی په زړه کې روب راغی. مسلمانانو چونکې کم اسلحه هم نه وه، نو الله تعالی ورسره د امداد وعده وکړه چې دوی 1000 کسان دي، نو زه به تاسو ته 1000 فرشتې راولېږم. فرشته یو هم کافي ده، او نه رالېږل د فرشتو، الله چې امداد کو نو فرشتو راتلو ته ضرورت نه، لیکن د پاره د تسلی رسته آیات کې به راشي وما جعله الله الا بشرا لکم،
دې دپاره چې تاسو دپاره زیری شي نو د الله دې دپاره وکړه نو د زرو فرشتو د امداد وعده وشو او دا زر فرشتې راغلې بیا د کافرو د طرف نه یو کسو کرز ابن جابر المحاربی د اعلان وکړو چې زما 3000 کسان دی ورا روان دي جنگ ته او دا جنگ نه دا ګوره اکثر په دې روب غرزولو ګټل کېږي د دې وجې نه چې مجاهدین به جنگ کې یو بل ته مخامخ شو نو هغوی به یو بل ته اشعار ویلې چې یو بل باندې روب ورغورځوي نو هغه اعلان وکړو چې زما 3000 کسان را روان دي جنگ ته نو صحابه کرامو زړه کې وی چې دوی خو ډېر هم دي او 3000 نور هم راځي نو الله ورته تاسو ولې غم کوئ هغه به راځي او زما فرشتې تاسو سره دي 3000 نو الله د پیغمبر علیه السلام په خوله دوی ته زیری ورکړ ایمدکم ربکم ب3000 فرشتې بیا وایي چې زما 15000 کسان 15000 هغه را روان دي نو وروسته آیات کې الله د 15000 د امداد وعده وکړه خو راغلي صرف زر دي جنګېدلي زر دي او هر یو جهاد کې فرشتې هغه راکوزي شوي او فرشتې جنګېدلي دي خو دې بدر کې صحابه کرامو په خپلو سترګو لیدلي مونږ به کافر ته ور مخامخ شو توره به مخامخ کړه چې سر ته ووهو د هغه سر به لاندې پروت فرشتې به ته والي نو فرمای اذ تقول للمؤمنین کله چې ویلې تا مؤمنانو ته لن یکفیکم آیا کافی نه ده ستاسو دپاره دا یمدکم چې امدادو کې تاسو سره ربکم رب ستاسو ب3000 په 3000 من الملائکة د فرشتو منزلین چې راکوزي کړی شوي د من السماء د اسمان نه به راکوزي شي بلا ولنا دا کافی شافی دی ان تصبروا کچره تاسو صبر کو علی لقاء العدو په مخامخ کېدو د جنگ د دشمن سره وتتقوا او ير مکړه د الله نه ويقتوکم او راغله دا کافر تاسو ته من فورهم د جوش د دوینا نو درې شرایط شو ان تصبروا تاسو صبر کو ان تتقوا ير مکړه وان يقتوکم او کدا کافر راغله تاسو ته من فورهم د جوشنا فور وی کټوي فټ کېدل ہوتا او دلته استعمال د جنگ نه د پتیزي او سرعت سره دوی جنگ کو تاسو سره په جوش او جنگ کو تاسو سره په تیزي نو الله با امدادو کی تاسو سره به 5000 من الملائکه په 15000 فرشتو سره 15000 براولي خو چون کې دوی جوش سره جنگ اونکړې شو کافر نو چې اونکړې شو نو دا 15000 فرشتي بیا نه راغلي زر فرشتي الله را لګلې وي او اوې جنگ کړې ده نو فرمای من فورهم هاذا کم چې داد یمدلکم امداد بو کې تاسو سره ربکم رب تاسو ب5000 په 15000 من الملائکه د فرشتونو مسومین چاوي با نخواله نخبه پلګ معلومه به نخواله امام قرطبی رحم الله فرمای چې په جنگ بدر کې فرشته راغلي نو د عامو فرشتو سپین پټکی والے او د پټکو دا شملې د ملا په دې منځ پرته وي او جنگې دي او د جبرئیل علیہ السلام زیړ پټکیو او هغه فرمایي چې پشان د زبیر ابن عوام رضی الله عنه هغه په دې ورځ زیړ پټکی والے نو داغه د پټکی پشان پټکی جبرئیل علیہ السلام والے او بعض فرمایي چې نه د ټولو فرشتو زیړ پټکیو او راغلیو جنگیدل صحابه کرام بعض فرمایي مونږ ولیدل د اسمان په منځ کې فرشته چې هغه پټکی والیو اسونو باندې اسونه د حضرت مقداد رضی الله عنه د اس پشان رنگ
دا هغه اس پشان رنگ او برګ رنگ نو برګ رنگ کې هغه اسونو او سپین پټګي عام فرشتو والے او زیړ پټګي جبرئیل علیہ السلام والے او جنگ تر اغلیو د کافرو سره او جنگیدل په دغه جنگ کې اویا کافر مشران د کافرو امردار شوی بشمول ابو جهل چې ابو جهل هم یو دو ماشومانو د لاس هغه الله واسطه جهنم ته ورسي او دا دوی د پاره عبرت پیغمبر علیہ السلام مخکې نه زین خودلی دې ځکه چې ابو جهل پروتي دلته د یو کافر نوم یې غسته او زینې په لخه کړیو چې دې کې و پراته یا قشان پراته نو فرمای کدوی راغله تاسو ته په جوش نو الله به امدادو کی تاسو سره به 5000 په 15000 فرشتو من الملائکه د فرشتو مسومین چې نخې به په نو نخې دغه وي چې هغه پټکی والے او زیړ یا سپین پټکی او هغه کې راکوشوي کافرو سره جنگ وکړ بیا ولقد نصركم الله او یقینا امداد کړه تاسو سره الله تعالی په بدر په بدر کې وانتم اذل او تاسو لګوي کمزوري فاتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تشكرون او یریږي د الله تعالی نه د لپاره چې تاسو شکر گزار شئ اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم کله چې ویل تا مؤمنانو ته ألن يكفيكم آیا کافی نه ده تاسو د پاره یمدکم چې امدادو کی تاسو سره ربکم رب تاسو به 3000 بدرې زرا من الملائکه د فرشتونا منزلین چې راکوځي کړي شوی وي بلا ولنا کافی دي دا ان تصبروا وتتقوا کتاسو صبر کو تقوا موکړه وياتوکم من فورهم او راتلو کړه دوی تاسو ته په جوش د جنگ هاذا اسمعوا هذا اوریدا نو یمددکم ربکم امداد بو کی تاسو سره رب تاسو به 5000 په 500 من الملائکه د فرشتونا مسومین چاوي با معلومه په معلوم رنگ سره نخه والا وي سبحان ربک السلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ رحم کرم کی گناہوں معاف کی گناہوں دافع قلم راخ کی آخر خاتموں بالایمان کی ایمان د زوال نمو ساتے د خپل قهر او غضب نمو ساتے شرمندگی رسوائی دنیا آخرت نمو ساتے حیا پردے را باندې واچولې الله ظالم د ظلم نمو ساتے مظلوم د بد دعاو نمو ساتے مخلوق د محتاجین نمو ساتے کریم الله خپل ځان ته محتاج کی الله دروغ نه غیبت نه بهتان نه لوی او تکبر ریاکاری نه وساتي سینم په نور د قران باندې منور کی په علوم د قران باندې منور کی مینا محبت د خپل کتاب قران سره د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت سره د خپل دین او خپل عبادت سره پیدا کی کریم الله سبحانه مسلمانان چې ستاسو د دین خدمت کوي الله د دین په هر لار هر شوبه کی ربته فاتح ناصر او مددگار شي الله سبحانه خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي ہر ځای هر جامه کې الله کا هدایت په نصیب کې هدایت ورته وکي کا ذلیبت بختانی هدایت ازل نه قسمت کې نه ربته هلاک او تباہ کې موږ مسلمانانه شرور فسادات نه پامن او امان کې کریم الله سمره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې وي هسپتالونو کې د ناسو کسانو کې روحاني بیمارانی جسمانی بیمارانی الله موږ ټول ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره را نصیب کړي کریم الله سمره کسان ساده کتاب درس ته ناستي دلته مسجد کې نور سوب اوري الله زموږ د ټولو حاجتونو پوره کې مشکلات مو حل کې کریم الله موږ ټول باندې د حیا صدرونه واچولې کې الله زموږ د ټولو جوړې د خیر نه ډکې کې الله موږ ټول د آفات او بلیات او مصائب او پامنو امان کې کریم الله موږ ټول باندې د خپل علم عمل او رزق دروازې را پرانستلې کې کریم الله سمره قرضدار غیب او خزانونه قرضونه ادا کې سمره خلق د دین په نسبت جیلونو کې بے ګناه جیلونو کې رهایی د پاره ورته اسباب مهیا کې چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې چا اولاد نه کمله صالح قرآن خان دیندار اولاد ورکې د چا اولاد وی سره زمون د اولاد نه کمله صالح قرآن خان دیندار ورکې د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کې د چاوی برکت ورته پکې واچولې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین